د سوات د سیند تباکاری چې دی د هغې یو لوی داستان دی. د سوات کالام او اترول نه چې کومې اوبه شروع شوې وې نو هغې که یو طرف ته پوره ملک په خپل لپیټ کې واخیستو نو زموږ په خوا کې ګاونډي ډسټرکټ چې دی د چکدرې تحصیل یو علاقه د هغې ته راغلي وو چې دلته کې د زراعتو چې کم سیکټر و او کم دلته کې محنت شوی و. د شلتالانو لوی لوی باغونه ول چې په زرګاو په هغې کې بوټي ول او هغه د دې دریای سوات د اوبو نظر شوي دي. دا په کومه ایریا کې چې مونږ ولاړ یو نو د دې نه درې لاشونه چې دي هم راوتي دي او اوس هم داسې بوی دی چې دلته دا مشران وایي چې یاره دلته کې اوس هم په دې لهي کې لاشونه پراته دي او دا هر څه وران ویجاړ دي. زنګ په دې بیکګراونډ کې تاسو ګورئ. زما سره د دې باغ چې کم دلته کې مالک دی را سره موجود دی. ورو دا راته ووایه چې دا هر څه خو ستاسو وران ویجاړ شو، دلته څونه بوټي ول، څومره تاوان یو شوی دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. باچا ستاسو ډېره مننه، د سوات نیوز د ټیم د ټولو ډېره مننه چې دلته رالی او موږ له قیمتي وخت راکو. دلته چې زما د 15 کالو ما دا ځای د کړو په اګریمنټ باندې کړو د پښتنو نه، نو هغه په دې باندې ما د شلتالو او د الوچۍ باغ لګولی و. د شپږم کالو مالې د میوې بس را روان کالو چې مالې میوه به کوله، نو هغه په دې باندې دغه سیلاب راغلی. تاسو جو ولیدو جي ټول بوټي راله اړولي دي په کیمرې باندې، تاسو ښکاري تاسو ته. او دا ځای چې څومره بوټي ول زما تقریبا چې 4000 د 600 بوټو پورې زما په دې ځای کې ما نالکړي ولو نن شپږ کاله مخکې، او هغه غونډ غورځولي دي صحیح وړي دي، سیلاب د ځان سره وړي دي او صحیح چې کم دینو په دې ځای باندې په دې خاورو کې پټ شوي دي. نو چې زما سره جی ما چې څومره مدنو د ټولو خلکو ته پته ده، د ځای د خلکو ته هم پته ده چې څومره سوال جی څه قرضونه ول څه چې څومره سوال جی بس زما غونی ډوب کړي دي. او اوس مزید مخکې خو زما سره بالکل لکه ماته لار نه ښکاري. دا راته ووایه چې کله مونږ رالو او دا کمپس منظر چې دی دا مونږ ولیدو، دا راته ووایه دغه ځای کې هم بوی و او تاسو یې چېرې اوس هم کېدای شي لاشونه څونه لاشونه تاسو راچوت کړل، د کم کم ځای ول ورسای بیا پیدا شول؟ اول ستاسو راتلو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو رالی. دا زموږ بیک علاقه ده، دلته تر اوسه پورې هېڅوک نه دي راغلي. که چېرته ایسي راځي په دغه باندې داسې ځي د خلکو تپوس کوي. یو لاش هم د دغه نه راوچت کړی دی، یو ښه ښکلی ښایسته ګیرې والا کس و. یو ماشوم کرېښلي د هغه نه راوچته کړې ده د لاندې نه، او یو کرېښلي ښکته د هغه نه کرېښلي یو دغه هغه بالکل کپړې مپړې پکې نه وي، د قلنګۍ ته مخامخ په دغه. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. الله دې تاسو له جزای خیر درکړي چې تاسو چې کومې خپل قیمتي وخت ځای کو دلته رالی. چونکې زما دا باغ چې دی دا ما د بچي راګولې د محمد صادق دا تاسو چې مخکې انټرویو درکړه او دوی خپل ټول صلاحیتونه په دې باندې لګولي دي. او چې څومره زما استعداد و تر دې پورې چې بالکل زموږ د امانیم صاحب د دې خبرې چې کومې ماشاءالله ټول خبره ورته پلمه ده چې موږ ډېر زیات په دې کې قرضداري شوي. نو اوس چونکې زه چې کومې د حکومت هم درخواست کوم او عوامو ته هم درخواست کوم، اوسه پورې خو چا څه نه دي کړی. دا خو لکه څنګه چې ملګري فرمایل دا مقامي ملګری دی چې دا بیګ علاقه ده، دلته څوک اړو توجه فرمایي نه. خو زه چې کومې د حکومت هم چې کومې دا درخواست کوم او زما امید دی انشاءالله چې د دې خلکو سره به تعاون کوي. یوازې زموږ باغ نه بلکې پوره څومره چې د سوات د اګالم نه والي تر اوس دې ځای پورې یا مخکې چې څومره آبادي راغلي دي هغې باندې څومره تباهي چې کومې بچاو کړې ده. نو زه امید کوم چې انشاءالله د خلکو سره تعاون کوي. اوس ته پورې خو څه نه دي کړي. حقیقت دی چې موږ دا بابا دا راته ووایه چې تاسو خو په دې خبره پوه یئ چې زراعت چې دی هغه د ملا د تیر حیثیت لري په دې ملک کې، او هم په دې زراعت باندې دا ملک آباد دی. آیا که د زراعت سیکټر ته دوی پاملرنه ونه کړه او دا خلک یې راوچت نه کړل او دا ګندګي لرې نه کړه او دوی مالي سپورټ نه کړل، نو بیا خو بله لار نشته چې زراعت تباه شي، هغه پوره ملک ورسره کېږي. بالکل ستاسو خبره هم دقسې څنګه تاسو وایئ هم دقسې خبره ده. که فرض که حکومت زموږ مرسته ونه کړي، زموږ د زراعت والا چې کومې تعاون ونه کړي، نو دا زراعت والا به نور مخ وړاندې چې کومې خراب شي او دغه شي کومې کمزوري وشي. او که فرض که دوی زموږ چې کومې تعاون وکړي او زموږ مدد وکړي، نو امید لرم چې انشاءالله العزیز دا خلک به اوچت شي. او که داسې لکه څنګه چې حالات دي، نو په دې حالت کې خو حالات خو ډېر زیات ګمبیر دي. الله دې وکړي چې زموږ د حالات طرف ته او د عوام د حالات طرف ته بیا خصوصا دا باغ دی دې ته توجه فرمایي. نو زه ملګري ټول د دې خبرې ګواه دي چې دا باغ څومره 100 کروڑ روپو زما په خپل حساب چې کومې دا هو کم از کم دا د 10 کالو باغ زموږ را روان 10 کالونه نور پیو او دا څه کال پکې لږه میوه لګېدلې وه مخکې دغه شیالو را روان کال زموږ الحمدلله د میوو. او زما امید د الله د ذات نه چې دا باغ ماشاءالله روان کال لپاره دی نو موږ له کروڑ روپۍ کولې پوه شئ. نو په دې 10 کاله کې کم از کم 12 یا 15 کروڑ روپۍ خو چتل نه وي. تحصیلیات دینځای ده او د تحصیلیات دینځای اخرنی سر دی دا ایجنسی دی جی
دا ایجنسی دی جی دا ایجنسی دا او کته طرف ته جی دغه باجوړ دی ما په ژوند کې دا ځای اولنې ځل دا تحصیل دنځي اخرنی اثر دی ګاون کماله صحیح او جی او په دې طرف باندې کې خل تحصیل تیمرګر د کته باجوړ دی پسماندنه د دایریا ولې چې داسې پسماندنه چې دا تنه شمه دي سره کې زما په خیال دا یو باغ کامیاب کړو نور ټول ځنګلي نه چې ټول ځنګلي ما دا ټول علاقه کې خل صفه 2010 کې تباہ شوی د سجو کې خل په دې کې تباہ برباد شو زما سره جی بالکل ډیره مننه زما سره د زراعت ماهر او کم چې په دې سېکټر کې یو لوی نوم لري امانی روم باچا چې هغه سپلایر دی او زما په خیال د دې چم کم ملګری چې باغ تباہ شوی دی نو د الله تعالی د اسرې نه بعد چې د منډي ځای او د پریاد ځای زما په خیال د امانی روم باچا دهلیزو باچا صاحب ستاسو ملګری چې پتا په سیرالو د سرسیانو سګډ وډو تاسو د حالات څنګه لیدل او د دې نه مخکې د باغ تاسو لیدل او تاسو وسولید بسم الله الرحمن الرحیم ما چې دا مخکې لیدل او ډېر خله باغ او په دې کې سلګ شان حصہ کستاسو کیمرې بیا راوغستن هغه پاتې پکم دا خدا دې شي ښکاری په نظر خو زه دوی ما چې تاسو ته بلخ کاری خدا د ډېر لري پوری تل هغه لاچان ک بیا تاسو کیمرې نظر راوغستل دا ټول علاقه ده په دې کې بزرګاو ونی ولاړی وي او د دې مشر د دې علاوه دا چې کوم وسه مشر خبرې وکړي د دې زامنو د دې باغ نه علاوه بل اثر نه او ما ته هم دا سره کړو ما سره په دې کې انویسټمنټ کړو چیرې ځا ک الله پاک پکې د دوی د رزق روان کی او د رزق ول الله پاک پکې ډیر کی خو د الله نه منظور دي شو چې هر څه پاستر شول نو وس خو زه دا تم کومه د حکومت نه کومه د حکومت د واکداران نه کومه چې راشي او د داسې خلکو امداد وکي او دوی له سپورټ ورکي او فکر هم د دې خلکو دی ولې د دې خواهش نشته د دې خدا خوري چې دا خو زهر شي دا خو دې نشي واپس پاسترواله نو چې د دې امدادو کې د دې سره مالی په ډېر غټ حیثیت سره امدادو کې او د دې کم چې دا شپږ کال د دې تیر شي په دې پټي جوړول باندې څنګه چې تاسو دا وی چې خبرې غني دي چې خو چې کوم خو بهر خبره ده چې دا ځمکه چې دی بیا بحالي او پای خو ډېر وخت لګي خو دې د بیکورډ علاقې ته ما ورته وویل چې تاسو راشئ په دې کې د ځمکې والی دا علاقه به تجارت زراعتو ته لاړه شي او یو تجارتي ځای به جوړ شي ځمکه ډېره ده خو هغه سکل پکې نشته هغه سکل به پکې راشي مقامي خلکو له به پکې روزګار راشي او هغه الله پاک داسې وکړه چې دغه غټه وټه ده ستاسو که وګورئ دغه وټه هغه سیلاب وشلول او د دې پټي د حل کړو چې ته وایي چې دا کم خلک د منګورو په کوټه بوها او بریکوټ کې مګورو چې د شلتالانو د فصل ته حج عمره د لور او د زوی واده مختلف منسوبې د دې خور به دنیا منسوبې د قرض کړي او د چې د سم منسوبې برخ کړي د نور پلانینګ کو نو د په غار څخه خاوري وخت د وخت د محکمه زراعت چې تاسو په دغه کمیټې کې د لپاره به سکردار لوبوي دغه په کومه طریقه وچتو نو زمونږ سره خو نورې ذریعې نشته ستاسو د میډیا د ذریعه ده یا زمونږ کم چې اګریکلچر د فارم سروسز دی زمونږ سره هغو ته به وینا کوو هغو ته به اپروچ کوو خو په هغو به هم نه کېږي دی له که زمونږ دا خبره په میډیا باندې د غټ افسران یا مخ کې زمونږ د سیاستدانان او د کمشنر صاحب که زمونږ د ملکن ډویژن دا خبر اوري نو د دې اجزانانو ډېر تاوان شوی دی اوس به هم په دې ځمکه چې کم د دوی دا وړي ده 3 کروړه به د دوی باندې قرضوي 3 کروړه آبادولو باندې نن د بدې په آبادولو لګېدلې دي دا کم چې د مستقبل د تاوان روان دی خو د هغې نه جدا ده خو په دې باندې د 3 کروړ روپونه به سیوا لګېدلي هغه د دې سین وړی دی سیلاب وړی د خپل نوم او د موبایل دا نمبر وګوره دا که دا زنګ په دې سکرین باندې دا وخت زنګ بېشماره ملګري د خلیج دنیا نه هم تا ګوري او خلک دا غواړي چې یاره زما که کوم مرسته د هغه د داسې سړي سره وشي چې هغه د دې سیلاب نه اوریجنلي نقصان شوی نو زه خو چې په کومه ځمکه ولاړ یم نو ماته خو د سوات که دغه هنیمون هوټل دی یا دا کم غټ غټ دا سلیري شوټلې غورځېدلي یا توی نو ته خو په هغه غټو شمېره کې کم چې بالکل په کروړه روپو کې تباه شوي نو خپل نوم او د موبایل نمبر موږ ته خپل وایي زما جی محمد صادق نوم دی موبایل نمبر مې 0346 63 55 485 دا ستا د موبایل شمېره جی بالکل دا کمزې چې ما ولیدو نو د سیلاب د تباهکارۍ چې دی مونږ د تیرو ورځو نه په دغې سیند په غاړه موجود یو دا هر څه ګورو خو دا سیکټر چې ما ولیدو نو د شمېره هم
په هغه 40 کم چې لوی نقصانات شوي د هوټلو ورسره ځاني نقصانات شوي خو د ډېر زیات دي کم چې پکې انساني جانونه خراب شوي دي په دې کې چې د تبلیغي مرکز ورسره شمشان ګاټ ورسره جوماتونه او بېشماره نقصانات شوي دي او د سیلاب چې کومو د 2022 دا انتهایی خطرناک و چې د دې 2,43,000 کیوسک د دې اوبو کم رفتار چې و نو د 2010 کم سیلاب چې و نو د هغې نه دا ډېر زیات سیوا و د دې روخ چې و نو کم د پوري سایډ چې دی هغه طرف ته د دې دونه زور نه و د تیر سیلاب په شان د دې روخ ټول دې سایډ ته و نو پارړی ناګوها دغه رنګې شموزو دغه رنګې چکدره دغه رنګې همدا ایریا د سیلاب ډېره زیاته چې دی نقصاني کړې ده او دا ملګری چې دی د خپل د مستقبل دپاره بېشماره خوابونه و د ده چې دی امیدونه ول د دې باغ نه د الله تعالی د طرفه دا یو عذاب و دا په مختلف وختونو کې راځي او په دې 11 کاله کې شپږ لوی عذابونه راغلي دي الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي خو دا وخت چې کم صاحب حیثیت خلک دی حکومتي وخت دی هغوی ته هېڅ ګران نه دي که د دې ملګري سپورټ وکړی شي نو دی به یو ځل بیا د محکمه زراعت چې کم سیکټر دی چې د پکې یو لوی روزګار هم دی غرایزي علاقې له چې دلته کې هېڅ هسپتال سکول روډ هېڅ شی نشته دلته به بېشماره خلک د ده سره په روزګار شي د کمیشنر ملاکنډ ډویژن شوکت علي صوبزی چونکې د دې سوات سره تعلق دی او هغوی ته هم پکار دي چې په دې باندې فوکس وکړي او دا ټول صورتحال چې دی د محکمه ریوینیو ډپارټمنټ په ذریعه باندې د دې سروې وشي او د دې الګ سره مرسته وشي د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا چکدره